أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. دا سورة یوسف 13 نمبر آیت تے او د 12 پاره 14 رکو ده. دې ځنا زمون 11 نمبر درس شروع کیږي. ترجمه د آیات مبارک او سره د بل آیات داسې ده. وقال نسوة او اوی زنانو فی المدینة فخاریه کی امرأة العزیز بی د عزیز مصر تراود فتاها مطالبه کوي فتاها د خپل ځوان عن نفسه داغه د نفس قد شغفها په تحقیق سره د دې زړه ته رسېدلې دی حبا د محبت په اعتبار سره انا لنراها بشک من خامخا وینو دې لره فی ضلال مبین په ګمراه ښکاره کې فلما سمعت بس هر کله چې واورېدو دی بیبي د عزیز مصر زلیخی بیبي بمکرهن مکر د دې او دا چل لدی چې دا کمی خبرې کوي ارسلت نویلی گو الیهن دی تا خپل استازی و اعتدت او تیار کلهن د دې لپاره متکئن زید تکیا مجلس و آتت او رایوړ کل واحدت هر یو خزتا منهن د دې خزنا سکینا چاړه وقالت او وی دی بیبی یوسف علیہ السلام تا اخرج علیهن روزا پدی باندې فلما بس هر کلا چې رأینه دی خزو دا یوسف علیہ السلام اولیدو اکبرنه ندی اوچت اوګڼو لوی اوګڼو وقطعنا او کټکړ ایدیهن خپل لاسونه وقلنا وی حاش لله پاکی دا الله تعالی لرا ما هذا بشرا دا خو سړی او دا انسان ندی ان هذا ندی دا الا ملک کریم مگر دا فرشتہ عزت والا دا. دی آیتون مبارکو کې هم دغه واقعه په مخ کې ځي. مخکې یوسف علیه السلام براعت ذکر شو چې د ګناه نه بری دی پاک دی. اوس دی ځای کې دی رکو مبارک کې دا نوې رکو ده په دې کې دا خبره ذکر کیږي چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړو. دې ځای کې د جیل تلل ذکر کیږي ولې لاړو په دې کې څه مصلحتونه او څه حکمتونه او د هغې په بنا باندې چې کوم نه لاړو. کله چې یوسف علیہ السلام براعت ذکر شو نو دی طرف تا عزیز مصر خو یوسف علیہ السلام ته وی چې ته اعراض وکړه دا خبره چاته وایا ما او خبره کله پټه پاتې کیږي خامخا خبره خوريږي او بیا د زنانو خبره چی اخو بیا داغي ځان له یو چې کوم نه دنیا دا ځان له داغي کار دی چې خبره ک ډیره پټي ولیکن هغه چې بیا ته ګورې نه بخکاری دیو جناب بعض خبرو کې به ته راز ساتي خپل بیبي ته هم ډیره خبرې نه کوي. سړی لکه اکثر خبرې کوي بعضې سړي داسي خو لیکن دا صفت په ښځو کې ډیري دا خاص د دې صفت دی خو که سړو کې نه پوه شه چې دا صفت هم د دې سړي د ښځو ده چې کوم نه خپل کړی دی. نو معنا دا ده چې دی دا خبره ډېر زر خورئ لکه هغه یو سړي چې کوم نه څه دی هسې په دې باندې
امتحان کولو چې آیا دا خبره څنګه ده، نو خلق چې کوم دي نو خبرېږي څنګه د دې خبرونه، نو خپلې بیبي ته غلې غونده کې وایي یاره زه تللی وم سارا ته او هلته یو ځای کې ناست وم او چې ومې کته یو کارغه زما له خوا نه داسې پاڅېدو. وګوره خبره چاته کومه، نه خپل بیبي داسې ګاونډی ته وایي یاره وایي ته خبرې زما خاوند دغه شان ناست و یو ځای کې یو دوه درې کارغان ترې پاڅېده، نه هغه بلې ته وایي هغه بلې ته وایي چې خبره واپس کور ته رارسېده وګوره پلان کې خاوند نه دی وي هلته یو ځای کې ناست و سم سیل ته پاڅېده د کارغانو. نو معنی دا خبره خورول، خبره ډیرول، خبرې ته زور ورکول دا هم د دې چې کوم دی نو خاصیت دی. نو دلته ډیر تاکیدات وشو چې زلیخې بیبي ته یې وویې چې بدتم استغفار وایه دا په کور کې دننه خبره وه، او دارنګې یوسف علیه الصلاة والسلام ته یې وویې چې ته چاته وایه نو هغه به چاته وي، او د الله پیغمبر و هغه به داسې خبرې خورولې. خو دا پته ولګي چې د کوره دا خبره خوره شوې ده، نو په کلي کې او په محله کې او دارنګې په ښاریه کې ښځو خبرې شروع کړې، لګیا او ګنګوسه شو. کېده چې ګوره زلیخې بیبي ته ګوره د خپل غلام نه چې کومې مطالبه وکړه، نو د ښځو دا کیسې شروع کړې، خپلو کې لګیا و. دا په دې ګور ګور باندې پوه شوه. دا ښځې څلور ښځې وې یا پنځه وې یا څلوېښت ښځې وې، دا بحرالعلوم تفسیر د اقوال ذکر کړي دي، او تفسیر معرف القرآن د مولانا ادریس صاحب هغه وایي 14 ښځې وې، هغه دا قول ذکر کړی دی. دا په ښاریه کې دا د وزیرانو ښځې وې، دې دا خبرې شروع کړې. وقال نسوة او اوی هغه ښځو فی المدینه دی په ښاریه کې امرات العزیز بیبي د عزیز مصر تراود فتاها مطالبه کوي د خپل ځوان نه د خپل غلام نه. فتا ځوان او غلام ته وایي ځکه دی هم غلامو یا معنا هلکو، د خپل ځوان نه د خپل غلام نه د ده نه مطالبه کوي عن نفسي د وجې د نفس د هغه نه. نو قد شغفها تحقیق سره د دې زړه پردې ته رسېدلې د حبا محبت، یعنی د محبت په اعتبار سره د دې زړه ته هغه خبره رسېدلې ده. یا قد شغفها تحقیق سره شوکولې دي پردې د زړه د دې حبا په اعتبار د محبت، یعنی هغه محبت او مینه دومره لرې تلې ده چې د زړه دا پرده شغف هغه باریکې پردې ته وایي د زړه، چې هغه زړه کې کومه پرده ده هغې زړه ته دا محبت رسېدلې دی او خبره ډېره لرې تلې ده. اوس ورپسې وایي انا لنراها فی ضلال مبین، بېشکه موږ دا وینو په خطای ښکاره کې وینو، یعنی دا ډېره خطای خبره ده چې ګوره یو زنانه دې د خپل غلام نه مطالبه وکړي چې دا یې مالکه ده او د دې په کور کې یو غلام دی یو هلک دی، او دا بیا دومره لرې ځي چې غلامانو ته نوکرانو ته خلک داسې نظر نه کوي. نو بیا ولې دا دومره لویه مطلب د وزیر لور ده، دا وزیر چې کوم دی نو بیبي ده او بیا هم چې کوم دی دا دونه وړوکي کار کوي، دا خبره ډېره ښکلې نه ده، ځکه مونږ دا خطای کې ګورو. نو د هغې محبت خو ځان له یوسف علیه السلام حسن و د هغه اخلاق و د هغه کردار و، نو هغه څه کوي فلما سمعت بمکرهن، بس هر کله چې واورېدو دی زلیخې بیبي بمکرهن مکر د دې دا مکر یې واورېدو او مکر یې ورته ځکه ووي تفسیرونه لیکي. یو تفسیر زاد المسیر دام لیکي، تفسیر زاد المسیر لیکي او دارنګې تفسیر مظهری لیکي او دارنګې تفسیر معرف ادریس لیکي چې دې ته دا مکر ځکه ووي چې دې ښځم چل جوړ کړی چې ګوره غلام ته ګوره او د زلیخې بیبي چې د وزیر ښځه ده هغې ته ګوره چې د دې نه مطالبه کوي چې دا به څنګه هلکي دا به څنګه سړي. نو دا چلی جوړ کو چې مونږ دا خبرې اترې وکړو چې مونږ هغه سړي ووینو، مونږ دا یوسف علیه السلام ووینو، مونږ د ده دیدار وکړو، ځکه دې ته مکر ووي. په دې طریقې لیدو
نو الله فرمایي چې کله دی د دې د مکر ولیدو دا یې واورېدو نو ارسلت الیهن ویلېږو دي ته خپل استازي چې تاسو له ما ډوډۍ کړې ده او تاسو راشئ واعتدت او تیار کړهن د دې لپاره متکان تکیا دا معنا چې مجلس جوړ کو آی کې تکیاګانې کې خو د قشن ډډې وتواله وي یا چا دا ویلی دي چې متکان دې ته تیار کو طعام خوراک داسې خوراک چې هغه په تکیا سره خوړلی شي یعنی معنا سړي ډډه والی مجلس جوړ شي وي د زنانا یا نارینه لاسې ډډې والی تکیاګانې پرتی او دې د قشان یا مثال چاڼه پراته یا پلی پراته یا چې ګمنه بادام او کوړ پراته یا لاسې فروټ شنه یا او چار څنګه پراته سړی هغه خوري انګور پراته هغه خوري او غب شپ لګي نو معنا لاله چې داسې خوراک ول تیار کو واتت كل واحده او رايولو هر یو چې ګمنه خزتا منهن د دینه سکینن چاړه ولا ورکړه او خوراکونه ولا ورکړه اجازه الله کټ کوي غب شپ لګوي ډوړه تیاریږي او دا کټکولې سو سیوان او سنگتري او مالټي او سبل سیو دروړو هغه کټکولې دی لګیا و داسي کټکولې نو پدای وخت کې زلیخی بیبي یوسف علیه السلام ته حکم وکړ چې روزه وقالت وی دی زلیخی بیبي یوسف علیہ السلام ته اخرج علیهن روزا پدی باندې چې دی ویني نو ماندار چې هغه ته دا نه ویلی چې ګور تاسو تیارو مو د خزي راضي او تاوین ځکه هغه ته بیا انکار وکاو نه هغه ته ناګهانه نه صافه وته داسوي چې روزه حکم مې دیتا روزه ځکه مالک هوا روزه معنا ما تاسو سره کار دی او نه تیار نه سبل عام حالات کې سړی کله عام حالاتو کې نیو شانی کله سړی ځان تیار کینه به بل شان ښکاری نو دغه شان هغه ناسو چرته او زیوته روزه دی باندې هغه وروته هغه خیال نو فلما رأينه بس هر کله چې ولیدو د خزو د یوسف علیه السلام حیران شوي اکبرنه دی لوی وګڼو چې خدا دی وقطعن ايديهن او کټ کړ خپل لاسونه چړې وسره وی چاکوان وسره هغه چیزونه کټکول دی په ځای باندې خپل ګوته کټ کړي خپل لاسونه ووال او وقلنا حاش لله وی الله تعالی ر پاکی دا ما هذا بشر دا خو بشر نخکاری مونږ دا مونږ ته بشر نخکاری ان هذا الا ملک کریم مگر دا خو یو فرشتہ عزت والا دا ګوره خلک چې کوم نه د خپل شیز تشبیه ورکی یو شیز وته خیسته ښکاری یو انسان وته خیسته ښکاری شي سمو فرشتہ دا سمو ملائکه دا ولې دا فرشتہ او د ملائکه زموږ ذهن کې یو صفا مخلوق کاری یو خپل مخلوق کاری او دیم خپلی دا الله د نور نه جوړی دي نو د هغه سره خلق تشبیه ورکوي سمو فرشتہ دا سمو ملائکه دا ځکه دی دا وي او چې کله یو انسان د بدصورت شي سره تشبیه ورکوي سم شیطان دی شیطان چالي دی خو اسی ذهن کې دا راځي چې شیطان کارونه خراب دي نو د شیطان شکل هم خرابي نو خلک وایي سم شیطان دی سم ابلیس دی خو خراب شو شکل خراب شو بدنما دی بدصورت دی د خلک داسې وایي او چې حسن صورت والا دی خپل مزیدار دی اخلاق سم نه سم فرشتہ ده نیک دی یا خپل دی نو دین دغه وي چې د یوسف علیه السلام هم فرشتہ ده دا سړی نه ښکاری انسان نه ښکاری اکبر نه هو دی لوی وګڼو یا اکبر نه هو چا دا ویلی دي اکبر نه هو د ابن عباس ابن الله تفسیر راغلی دي چې اکبر نه معنا ماهواری بیماری رااله دومره هیبت پر راغی دومره زور پر راغی دومره د هغه په هغه حسن کې پای کتو کې دومره لری لاړو چې د خپل ځان نه بیا خبر نشو ځان نه نو خبر ګوتم کټ کړي او دومره بدحاله شوي او د دې زلیخی بیبي مقصد هم دا او چې دی او شرمای چې دی ما شرمای او ما ته وای چې ګوره د غلام نه دا مطالبه کوي نو غلام متزوخم چې کم حسن او جمال او صفاتونو والده کم د کمال نه ډک انسان دی چې تاسو وینئ تاسو هم بیا چې کم نه حال بدلی چې تاسو بیا ما نه شرموي په کلو کې چې تاسو بیا دغه صفاتونه بیانوي چې واقعي دې چې سکړی دي یا سویلی د خپل زبانی دی ټیک تا یوسف علیہ السلام حسن لخ کارو
نیم دنیا حسن الله ورکړو او ښکارا کړم الله دا یو امتحان بس امتحان په خلکو باندې حسن ښکارو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن مفسرین فرمایي دا د یوسف علیہ السلام نم ډیرو د ټولي دنیا حسن الله ورکړو دومره خدا هغه حسن پټو خو هغه چې با چا وسره مینا وا د چا وسره تعلق د چا دغه اتباع کول نه ایمان ښکارا شیو صحابه کرام من ښکارو زګه فاطمه بی فرمای وای د یوسف علی السلام حسن بیبیانو د مصر اولید نو خپل ګوتی سرب کټ کړي وای زما د بابا جان صلی الله علیه و آله وسلم وای زما د بابا جان حسن صحابه کرام اولید نو خپل سرونه کټ کړو ویشیندل مانا دا حسن دومره ډیرو صحابه کرام لیدلو خواږي وسره کافران موجود واغې نه لیدو او صحابه کرام حقيقي معنی کې حسن لیدلو زکه اتباع کولا زکه مینا کولا زکه شاعر فرمای وای حسن یوسف دمع عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا همه دارن تو تنها داری وای کم پیغمبران کم چې کمنو پیغمبران حسن والا تیر شوی دي آی چې کم صفتونه کم معجزات کم خلاګان اغه ځان ځان چې کم نه وي الله ولا ورکړي وي هغه ته په یوازې اے محبوبه ته چې کم نه وي هغه صفتونه الله تعالی یوازې درکړي دي د دې وجه نبی علیہ السلام حسن مفسرین فرمایي د یوسف علیہ السلام نه ډیر چې کم نه سیواو د دل ذکر کیږي چې دیوې چې دا خو ډېر لوی انسان دی بلکې بشر او انسان مونږ ته نښکاري په دې حسن او د کمال په اعتبار سره چې دا خو فرشته ده ان هذا الا ملک کریم مگر دا خو فرشته ده عزت والا ده دې پورې زمونږ دغه درس یو لسم اختتام ته رسي او دینه ان شاء الله باقي درسونو کې بیا واقعیا بیانو الله تبارک وتعالى دې مونږ ته په دغه باندې په دای خبرو باندې د عمل توفیق نصیب کی الله دې مونږ پای انبیاء بس روان کی چې په کوم باندې امتحانات راغلو په قسمه قسم طریقو سره اغي الله بچ کړو الله دې مونږ هم د داس امتحاناتونو اوساتي او کې امتحانات را باندې راضي د حسن د جمال او دارنګ د غینه لاو د مال د بچو الله دې به مونږ ته بری نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین